जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नन काबल के चिकम वाक़यात शुवी दी या पे लग़मान के चिकम वाक़यात शुवी दी मा पे ख्याल द इंसानी तारीख चिकम दी द टोल ना गनाव ने यानी द टोल ना ज़ुबे में चे देता त दहशतगर्दी नशवेले देता त ज़नावरतोब नशवेले देता त चिकम दे लका दास दी चियरा यो इंसान دومره لاندې تلی شي چې هغه د مذهب په نوم باندې د اسلام په نوم باندې د دین په نوم باندې چې کوم دی هغه مور وجني چې هغه د بچی راوړلو په دغه یا هغه ماشوم وجني چې هغه هم دغه پیدا شوی دی د هغه په غوږ کې په کار دا و چې د اذان د بانګ اواز راغلی وي هغه ماشوم ته چې کوم دی دا دهشتګرد دا غیر انساني دا ځناور چې کوم دی لکه هغه اولي وجني دی واقعیا کې لکه ما په خیال د دې لپاره که مونږ دا وایو چې دا مونږ کنډیم کو یا دا مونږ غندو نو دا مونږ د دې واقعې سره چې کوم دی انصاف نه کو ما په خیال وخت راغلی دی لکه مونږ له اوس خاصه توګه باندې افغان قوم لا بیا سیمه کې چې کوم ملکونه دي دوی ته محاسبې نړۍ ته اوس دا سوچ پکار دی چې خلک دومره پورې ښکته لاړه زما په خیال دا د میاشت ماشوم یا د ورځې د 2 ورځو ماشوم دا که ته د یو ځناور مخامخ هم کېښو نو هغه به ورته نقصان ونه رسي زمونږ بدقسمتي ته ګوره چې په افغان معاشره کې چې کوم دی د اسلام په نوم باندې د افغان ماشوم چې دغه ګنټه یا 2 غنټې شوی دی چې کوم دی د هغه قتل کېږي نو دا داسې واقعیات دي چې دی په ټولې نړۍ دغه سترګې چې کوم دی ما په خیال پکار دي چې هغه کول او کړي په ټوله نړۍ کې د افغان دغه چې کوم دی د افغانستان یو قسم لا هغه زه به وایم چې خلک به څه وایي چې دا څه قسمه خلک دی په دنیا کې یو فرعون دا کار کړی چې ماشومان به وژل خو افغانانو سره دا کار وکړه هغه په هر شکل کې هغه د ISIS په شکل کې د طالب په شکل کې په هر شکل کې چې یو دوی سره خو دوی سره هغه مور چې کومه ده امیدواره مور چې کومه ده هغه مو سره ووجله نو زه دا ګڼم چې یاره اوس وخت راغلی دی enough is enough زه وایم چې ټولو افغانانو له irrespective of the کم ethnic community سره دی د کم مایند سیټ سره دی دا وخت له پکار دی چې ډاکټر اشرف غني صاحب شاته ودرېږي او لږ د افغانستان کې د امن لپاره کار وکړي طالب له پکار دی یو خو طالب عجیبه خبره ده د روزې زبرګ میاش سړی دی ته وګوري د روزې په زبرګ میاش کې د طالب دا نه دی کړی بل چا کړی پکار دی چې دړه د اخلاص غندنه وکړي افغان خدای ګنه مسلمان خدای ګنه یو طرف ته ټوله دنیا لګیا ده د کرونا خلاف جهاد کې د کرونا د وبا خلاف لګیا دي په افغانستان کې وسم طالب وي زه نه منم زه به جګړه کوم د چا سره جګړه کې د خپل افغان ورور سره امریکای سره خو دې روغه وکړله دغه شانته کې د داعش په نوم باندې دی یو دا غټه خبره بل غټه خبره چې کوم غدا ده چې دې وخت کې افغانستان له هم د سیمې ملکونو له هم په هغه قوتونو باندې نظر ساتل پکار دي کم چې دا امن یو امید پیدا شو د امریکای او د طالب ترمنځ دغه نه یا د افغان ګورنمنت چې کوم طالبان قیدیان ریلیز کول د امن یو امید پیدا شو دا کم خلک دي چې دا امن دشمنان دي په افغانستان کې دا که هر څوک دي دا به ایکسپوز کول پکاري او دا به کتل پکاري چې په افغانستان کې امن د چا په تاوان حالکه امن د انسانیت په ګټه باندې دي خو داسې خلک شته داسې طبقې شته چې دا امن چې کوم دی د هغوی په نقصان باندې دی نو زه دا ګڼم چې دا یو غټ چیلنج دی افغان معاشرې ته هم د سیمې مهذب قوتونو ته هم چې دا ایکسپوز کړي چې په افغانستان کې د امن دشمنان څوک دي د انسانیت دشمنان څوک دي او طالب لم پکار دي افغان ګورنمنت لم پکار دي مشرانو لم پکار دي enough is enough چې راځي چې کینو د دینه به نور لاندې افغان معاشره نور څومره دي نو زه ما چې په دې حواله سره یو کمپاین پکار دی او افغان خلکو له پکار دي چې د یو لیډر په شا باندې ودرېږي کېدای شي هغه لیډر دومره ښه نه خو بیا هم کم از کم د دې حالاتو نه به راوباسي